अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पश्तो और फिर उसके बाद उर्दू दी वक्त के कमजे के मौजूद मानो दा हाजी कैंप लिखली दी और दा गलत खराब शिविर हाजी कैंप और दा हाजी कैंप चिकम दा पर हैदराबाद के दा मौजूद दा से और पदी के चिकम दी पदी की सखो मुख्तलिफ मसले दी तक मसले डिस्कस को कोलंबी बजर आजमा चिदाजे चिकम दी दा हैदराबाद E60 او په دې کې د فوټپاتونو چې کوم دي زما دا زه حاجي کیمپ طرف ته روان یم، ما فرنټ چې کوم دی دا زه حاجي کیمپ طرف ته روان یم. په دې باندې که تاسو وګورئ نو زما د لیفټ سایډ ته فوټپات دی. دا فوټپات به هم ګورو او دې سره نالۍ ده، د دې نالۍ سچویشن به هم زه تاسو ته ښیم. دا سراسر نالۍ ده جي لیفټ سایډ باندې. او ما دغه ته ویلو د هاتباد پی ډي اے والا ته ما کمپلینټ کړو په دې باندې چې بھائی دا هاتباد دا دغه نالۍ ده او دا خلکو بند کړی دی. د دې پوجا باندې ټول اوبه چې کوي دا ګوره مکمل بلاک ده. د دې پوجا باندې اوبه چې کوي دا روډ ته راځي او خلکو په دې کې ګوره مخامخ که تاسو ګوره بوټي پکې کړي دي دا تجاوزات دي، خو ولې پی ډي اے چې کوم نه هغه دې طرف ته توجه نه ورکوي. دا اوس که تاسو ګوره دا ځای اوچت شوی دی او په دې باندې باقاعده باغچه جوړه شوې ده او د دې پوجا باندې اوبو فلو چې کوم نه دی روډ طرف ته او بیا روډ باندې اوبو درېږي دا روډ ته باقي کې لګیا دی. دا د کې دا کس کار کوي دې سره به دوه خبرې کوو چې دې په دې اړه باندې شوي بیا به انشاءالله خبرې کوو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. صاحب دا لږ راته ووایې چې ستاسو په شا باندې ګن پروت دی، دا پی ډي اے والا راځي دا صفا کوي؟ نه جی موږ ورته کمپلینټ کوو او هغوی نه راځي، لکه ټریکټر والا په دې روډ باندې تېرېږي موږ یې ودرو وایي موږ دا ټرالي خالي کوو بیا راځو، خو هغوی د سره راځي نه. زموږ د ګلۍ دا صفۍ ده چې دا مشر لګوي دوی جارو راغستي دوی جارو کوي، زه ورسره لګوم دا ګلۍ موږ په خپله جارو کوو. کمپلینټ یې کوو یو کس هم نه راځي. بل د اوبو دا نظام دی چې موږ دې کور ته چې کوم دی دې ځای کې په خپله سوری کړی دی. د روډ د اوبه چې کوم دی په دې روډ ولاړ وي ګاډو ته تکلیف وي، کور والا ته تکلیف وي چې ټول ګن واپس کور ته ځي شګې او دا ټول د بره نه راځي. دا ګن جي پروت دی، تاسو یې نه دا کیمره ورته مخامخ دی چې دا ګن چې کوم دی یو لس پیرې چې کوم دی موږ ټریکټر والا ودرول جي په دې روډ باندې تېرېږي صفۍ والا اوچته یې نه خیال کوی جي ښه جي او جي او نو پی ډي اے والا نه راځي دې کوي. پی ډي اے والا ته موږ وایو دروې دلته جي چې یاره دا ګلۍ ده د دې صفۍ ده، هغوی بس وایي ښه موږ راځو، وایي مشر ته ووایه چې موږ مشر ته ټلیفون وکړو، وایي درځي چې بیلونه چې کوم دی هغه په اوبو په بل کې راستئ او صفۍ لا چې کوم دی په میاشت کې هم نه په میاشت کې هم نه راځي. ورور السلام علیکم. وعلیکم السلام. پی ډي اے والے جی ته پی ډي اے والا یې نه جی نه نو ته بلچې راغلی پی ډي اے والا ډیوټي کوي نه جی دلته د څوکیدار په دې کور کې خو هغې نه راځي نو مجبوره یې ته دا خو هغې راځي نه. او آیت آباد ډېر ښکلی ښار دی زموږ او ډېر ښکلی سوځونکي خلک دي پکې، امن پسند خلک دي پکې سر او هغوی ښایست او ښکلا خوښوي د خپل کلی وطن او هر څه هم دې ښکلا ده. راځم بیا هغه خپلې خبرې طرف ته چې دا ځای کې د نالۍ هغه ځای چې کوم دی نو هغه دي په بوټو باندې ډک کړی دی او په هغې باندې فوټپات چې کوم دا دي مکمل ختم کړی دی او زما په رایټ سایډ باندې که تاسو وګورئ نو دې بوټي کرلي دي ګو چې دا د دې بوټو ځای نه دی. زما دا ریکویسټ و چې دا تجاوزات چې کوم دي چې دا ختم شي. دا ټول چې تاسو وینئ اسونه ټایټ چې لګېدلي دا ټول تجاوزات دي، زما په لیفټ سایډ باندې ټول تجاوزات دي او دا که تاسو وګورئ نو دا مخامخ دا ټول ځایونه دې ځایونو کې اوبه ودرېږي. دا د پی ډي اے د ناقص کارکردګۍ په وجه باندې د روډ پر سایډونو باندې اوبه ودرېږي. په باران کې د خلکو تګ راتګ چې کوم دی دا انتهایي د دې اوبو په وجه باندې د باران د اوبو په وجه باندې دا ګران شي او خلکو ته د خلکو کپۍ پې ګنده کېږي او تګ راتګ هم ګران وي. زه به متواتر لږ ورته کې تفصیل سره لږ لاندې لاړ شم او تاسو ته به زه دا ښیم چې بھائی د پی ډي اے چې کومه پراپر کومه نالۍ ده او کومه د نکاسۍ کوم پروګرام دی نو هغه د خلکو بالکل مکمل ختم کړی دی. په رایټ سایډ باندې چې څومره تاسو بوټي وینئ دا ټول تجاوزات دي. د دې تجاوزاتو په وجه باندې د دې تجاوزاتو اوبه او د دې کورونو اوبه دا سیده ځي روډ ته او د روډ د پاسه ودرېږي. د روډ د اوبو هغه فلو دي ختمه کړې ده او دا زمونږ نالۍ ده. د پی ډي اے والا ته ما ویل چې نالۍ مو بنده ده دې وې زمونږ نالۍ کړو کړه. دا د دې نالۍ پوزیشن دی چې زما خیال چې په دې تېرو لسو کالو کې د دې نالۍ صفایي نه ده شوې، لہذا دا صفا کول غواړي. او زه به یو خبره اهمه خبره به دا وکړم چې که تاسو دا وګورئ دا یو ډېر عجیبه زه نه یم پوه چې پی ډي اے والا ولې دا خپل کار نه کوي، ولې دا خپله ډیوټي نه کوي، ولې د هغې دې طرف ته خیال نه دی. دا که تاسو وګورئ دا کور جوړېږي او د دې سیسټم یو نالۍ خو به خیر زه تاسو ته وښیم چې لږ ورته کې ځای خو دې پرېښی دی خو ولې
دا ټول سیستم د دې ګډوډ دی. اوس د بل طرف ته زه تاسو ته ښیم، دا تاسو ګورئ نالۍ دلته کې موجود ده، مخکې نالۍ خلکو بنده کړې ده. دا چې کوم تاسو دغه وینئ لان وینئ د دې لیول دې اوچت کړی دی او روډ ترې نه ډاون دی، لهذا د دې اوبه چې کوم دا دغلته کې جمع کېږي او هغه باندې دا روډ هم تباه کېږي او خلکو په تکلیف هم دی. دا ځای الریډي ما خیال و دا چې کوم زما په رایټ سایډ باندې کوم بوټي تاسو ته ښکاري دا ما تاسو ته مخکې هم خیال و چې بهی دا تجاوزات دي، دا لرې کړئ او د روډ لیول چې کوم دی دا برابر کړئ چې اوبه فلو چې کوم دی دا برابر شي. ګوره اوس دې وخت کې باران نشته دی او بیا هم تاسو کو ګورئ نو اوبه دلته کې ولاړې دي. د دې وجه دا ده چې دا ځای اوچت شو او دا ځای ښکته شو چې کوم پی ډي اے چې کوم پلیننګ کړی دی، کوم پروګرام جوړ کړی دی، کوم دې نقشه جوړه کړې ده هغې مطابق دا ځای به ښکتئ چې کوم بوټي دي دا به ښکتئ او هغه روډ چې کوم دی هغه به پرې بري. د دې روډ اوبه به راځي لیفټ سایډ ته چې کوم نالۍ دا ټول تجاوزات دي، بوټي چې تاسو وینئ که نه دا ټول تجاوزات دي. ځکه چې دا که تاسو وګورئ دلته کې دا نالۍ ده پراپر، دا نالۍ بنده ده. اوس پی ډي اے والا ماته ویل چې بهی دا نالۍ کړو ده، خو ولې حقیقت دا دی جناب، حقیقت دا دی چې دا مکمل بنده ده او دا پرمنټ بنده ده. دې کې بالکل د تګ د اوبو د تګ رو په دې کې نشته. اوس دا وګورئ جي دا اوبه دي، دا د اوبو فلو ده او هغه د دې بوټو په وجه باندې دا انکمپلیټ پرته ده. زه یو ځل بیا ریکویسټ کوم د ادارو ته چې مهرباني وکړئ دا نالۍ صفا کړئ، دا روډونه ټیک کړئ، د دې مینټیننس وکړئ، په خربونو روپۍ د دې تاسو ته دغه کېږي پیمنټس کېږي. دا وګورئ چې دا موږ په حیات آباد کې په فیز 7 کې اوسېږو، لګیا دی د صفایۍ کار جاري دی. خو بیا هم د نالو چې کوم پوزیشن دی اوس دا هر چا سره چې دی مې بي چې دا چا بل دغه سره بل افسر سره یا بل د دې چې کوم دی د دې څوک ذمه دار هغه سره دا د نالو پوزیشن دی. داسې طرف ته چې کوم طرف ته ګورئ د نالو دا پوزیشن دی ټفټایلز لګېدلي دي. اردو ته راځم، मशीन से थोड़ा सा आगे जाके मैं बात करता हूँ. हयाताबाद 7E6 हाजी कैंप मेरे फ्रंट साइड में, यहाँ पे नालियों की पोजीशन ये है कि यहाँ तो खैर नाली कुछ हद तक साफ है लेकिन नालियाँ मुकम्मल बंद कर दी गई हैं जिसकी वजह से रोड का पानी जो है वो इस नालियों में आने की बजाय रोड की तरफ आता है. जैसे मैं ये आपको सामने दिखाऊंगा, ये बाकायदा तजावज़ात की गई हैं. ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे ये मुकम्मल तौर पे तजावज़ात है जिसकी वजह से नाली बंद होने की वजह से तजावज़ात की वजह से यहाँ का पानी जो है रोड के ऊपर आता है. रोड के ऊपर आने की वजह से गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, मोटरसाइकिलें गिरती हैं, बच्चों के कपड़े गंदे होते हैं, रोड मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ा है. लेकिन हयाताबाद के जो बासी हैं वो इसकी आवाज़ नहीं उठा सकते या नहीं उठाते या उनको अल्लाह पाक ने ज़ुबान नहीं बख्शी. बहरहाल मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अब ये टेक्सटाइल्स जो है वो सामने लगाए जा रहे हैं लेकिन PDA जो है वो इस जगह पर खामोश है. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि जनाब इस खामोशी को और आपके होंठों पे जो खामोशी का जो मोहर लगा हुआ है इसको तोड़ें, PDA को अप्रोच करें. क्योंकि PDA के पास स्टाफ की मैं कमी कह दूँगा या उनकी लाइल्मी कह दूँगा या उनकी कमज़ोरी कह दूँगा या उनकी इस तरफ नज़र न आने की वजह समझ लूँगा, लेकिन आप उनकी नोटिस में लाएँ ताकि इसको ठीक करवाया जा सके और रोडों को खोला जा सके, तजावज़ात को ख़त्म किया जा सके और लोगों का आना जाना जो है वो आसान हो. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.